تاسو منګه دا غواړو زموږ معاشره دي خوشګواره معاشره شي خوشاله معاشره دي شي نو په کار دا چې موږ تاسو خپل معاملات برابر کو او چې کله زموږ تاسو معاملات برابر شو نو تاسو ګورئ چې دا معاشره څومره د خوشحالۍ د اعتماد او د سکون او دغه شانتي د آرام معاشره جوړیږي موږ تاسو به څومره ښکلی ژوند به تېرو نو پای کې اولنی څیز چې کوم دی په معاملاتو کې زموږ ستاسو چې راځي نو هغه دی رشتې پالل رشته چې کوم دا نو دا د انسان سره ټول نه اولنی تعلق چې کوم دا د رشتو راځي او دا رشته چې کوم دا نو دا به د قیامت په ورځ باندې باقاعده خپل تپوس کې الله به دیله داسې زبان به وله ورکړي تیز زبان به وله ورکړي دا به خپل تپوس کوي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا رشته چې کوم دا نو دا به د الله په دې عرش پسې ونښلي را به شي په دې عرش پسې به ونښلي او دی له به تیزه ژبه ورکړی شوي ډېرې تیزې خبرې به کوي او وایي به چې الله اللهم صل من وصلني وقتا من قطعنی یا الله تا خلق د خپل رحمت سره یو ځای کا څوک چې زما چا چې زه یو ځای کړی یم په دنیا کې زه یې پاللی یم رشته یې پاللي او یا الله هغه خلک کټ کړه د خپل رحمت نه کومو خلکو چې زه کټ کړی یم او زه یې نه یم پالل دا به خیرې کوي نو فیقول تبارک وتعالی الله رب العالمین به ورته وفرمایي چې انا الرحمن الرحیم زه رحمان و رحیم یم د دې فریاد به واوري وانی شققت للرحم من اسمي او مار دې صله رحمۍ دپاره د خپل نوم نه نوم اخیستی دی زه رحمان او رحیم یم او رشتې ته ما صله رحمي ویله د خپل نوم نه مې وله نوم اخیستی دی نو فمن وصلها وصلته ومن نکثها نکثته چا چې دا زما دا نوم زما دې نوم لاج او خیال ساتلی دی او دا رشته یې پالله او ځای کړله وصلته نن به زه خپل رحمت سره یو ځای کړمه ومن نکثها نکثته او چا چې دا کټ کړله نو زه به یې نن کټ کړم د خپل رحمت نه څومره عظیمه خبره ده خبره مونږ ته ډېره اسانه ښکاري او کله کله چې سړی په دنیا کې ګوره په امتحان په حال کې ناست کله رزلټ اوره کېږي او داسې اعلان وشي چې یاره د انعام خو لا پرېږده پاس کېدل خو پرېږده خو ستا لپاره سزا هم ده ته به جیل ته هم ځې دا څومره سخت حالت دی نو چې په دغه ځای کې خو صرف د الله د رحمت امید دی نو چې د الله رحمت هغه امید کټ شي الله وایي ما کټ کړی د خپل رحمت نه نور به څه خو عزتمنو موږ د رشتو څومره خیال ساتو د رشتو خیال موږ نه ساتو رشتې موږ ډېرې زیاتې کمزوري کړي زموږ دا معاشره چې نن متعفنه ده بدبوداره ده د بغض او حسد نه ډکه ده زموږ رشتې موږ نه پالو د ورور سره زموږ ښه تعلق نشته د وراره سره زموږ ښه تعلق نشته د ترور د ماما د خور دې زموږ ښه تعلق نشته د نګوره د خواښې ښه تعلقات نشته د خواښې د سخر ښه تعلقات نشته خو عزتمندو دې څیزونو خیال ساتل پکار دي او دا ګوره یوازې په آخرت کې نه د رشتې پالل چې کوم دي دا ګوره په دنیا کې انسان له فایده ورکوي نبی علیه صلات وسلام فرمایي انس رضی الله عنه فرمایي چې من سره ان یبسط فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه څوک چې دا خبره خوشحالي په دې خبره باندې خوشحالي چې زما مال لږ زیات شي زما په رزق کې پراخي راشي درې پراخ رزق خورم چا ته محتاج نه یم چا ته مې لاس نه نیول او زه یې تنګ دسته نه یم او بل دویم دا چې زما په ژوند کې برکت وي نو د دې دوو څیزونو لپاره نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې علاج یوه دوایي ده هغه دوایي ده چې فلیصل رحمه خپله رشته دې پالي نو چې رشته پالې نو په ژوند کې به برکت وي په زندګۍ کې به برکت وي په مال کې به برکت وي او دا تاسو پرې معاشره کې خیر وګورئ تاسو تجربه وکړئ تاسو معلوم موږ ډېر خلک یینو کم خلک چې رشتې پالي یقینا هغې الله پراخ رزق ورکوي خوشحاله په خپل رزق باندې او دویم دا چې هغې په زندګۍ کې برکت وي کله کله موږ وایو لکه په پلانۍ فیملي کې په دې پلانۍ کورنۍ کې مړي نه کېږي ډېر دا ولې نه کېږي د هغې په ژوند کې برکت وي ځکه رشتې پالي او دا م علماو لیکلي چې ګوره کله تا باندې غربت راشي نو خپله خور دی بهر ده بله رشته دار ده زنانه ده بار ده چېرته رای وله خورلنه ده هغه وپاله الله رب العالمین په رزق کې برکت واچي خوشحالي به راشي سکون به ته راشي په دې وجه باندې د رشتو ډېر زیات خیال ساتل پکار دی او دا بل حدیث ته نبی علیه صلات وسلام فرمایي عبدالله ابن سلام رضی الله عنه دا یهودي مسلمان شو نبی علیه السلام چې کله مدینې ته ته نو دی وایي زه ورته راووتم چې دا نبی علیه السلام ووینم چې دا دروغجن سړی دی او که دا رښتینی سړی دی
وای کله چې نبی علیہ السلام راښکاره شو ما ولید نو ما چیر دا دروغجن سړی مخ نشي کېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او بیا موږ ته خطاب وکړو. دا څلور خبرې راته وکړې چې یا ایها الناس افشوا السلام، اے خلکو سلام عام کړئ. ذکر سلام باره کې راځي بل حدیث کې دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو مسلمانان نشئ کې داغي پوری ترڅو پوری تاسو د بل سره مینه محبت نه کړئ، او تاسو مینه محبت نشئ کولای ترڅو پوری چې تاسو په خپل منځ کې سلام نه عام کړئ. نو که تاسو غواړئ موږ تاسو غواړو چې زموږ په مابین کې سلام مینه محبت راشي، بغضونه حسدونه کینې ختم شي، نو پکار چې موږ تاسو سلام عام کو. خصوصا په کور کې د رزق د پراخۍ په ذرایع او په اسبابو کې یو خبر دام ده چې کوم سړی په کور کې سلام اچي نو الله رب العالمین په دا کور کې پراخي راولي. ځکه دعا ده کنه السلام علیکم، سلامتی دی په تاسو باندې. عام طور زمونږ د پښتانه دا وایي چې لکه زه په ښځو سلام نه کوم، دا کول پکار د خبره نه ده، ښځې دشمنان خو نه دي. نو لازم سلام کول پکار دي. د صحابه عادت دا چې کله به د ونې نه وای پناه شو بیرته براغه نو بیا هم سلام کو. نو کور نه چې کله وضو او بیرته راځو پکار چې مونږ سلام کو. که ناشنا یو که اشنا کزي چې کله مونږ له مخې لراجه پکار چې مونږ سلام وکړو، سلامتیا ورته وایو، دعا ورته وکړو او بیا مونږ ته دعا کوي. نو اولنۍ خبر نبی علیہ السلام دا وکړه چې تاسو سلام عام کوئ. دې لپاره چې په دې معاشره کې محبت پیدا شي، مینه پیدا شي. واطعموا الطعام، او بله خبره نبی علیہ السلام دا وکړه چې تاسو په خلکو باندې خوراکونه کوئ، سخاوت ځان کې پیدا کوئ، خوراک خلکو له ورکوئ، د غریبانو مدد کوئ. او دریمه خبره نبی علیہ السلام دا وکړه چې وسیلوا الارحام، رشتې پالئ، خپل رشتې رايوځای کوئ، دا مکټ کوئ. او بل نبی علیہ السلام چې وصلوا باللیل والناس نیام، تاسو رشپې منځونه کوئ په داسې وخت کې چې کوم وخت کې خلک ودی، یعنی تهجد کوئ. نو دې څلور وانو سله نبی علیہ السلام د هغې انعام یې څه ذکر کو چې تدخلوا الجنة بسلام، تاسو په سلامتیا سره جنت ته داخل شئ. نو ګوره یوه پکې څه شی ده، یوه پکې رشته پالل دي. چې کله څوک رشتې پالي نو نبی علیہ السلام فرمایل چې تاسو په سلامتیا سره جنت ته داخل شئ. خو نن سبا موږ ته دا کار ډېر زیات ګران دی. زه رشته پلاني سړي سره نه پالم، یاره زما هم خیال نه ساتي. نو ما خیال نه ساتم، زه څنګه خیال وساتم؟ دا خو مکافات دي، په دغه اجر نه میلاویږي. چې ستا یو سړی خیال ساتي ته یې ساتي، دا خو دشمن هم خلک ساتي. او داسې خو ځناور هم کوي چې څوک خیال ساتي هغه هم خیال ساتي. مسلماني دې ته وایي چې سل من قطعک، ته د هغه چا سره رشته جوړه کړه چې ستا سره کټ کوي. واطع من منعک، او تا هغه چا له ورکړه وکړه څوک چې ستا نه منع کوي. نو لہذا څوک چې ستا نه څه منع کوي ته هغې له ورکړه چې ثواب درته میلاو شي. څوک ته رشته کټ کوي ته ورسره رشته جوړه کړه چې تا ته ثواب میلاو شي. نو لہذا د دې کوشش کول پکار دی چې موږ هغه رشتې جوړې کړو کوم رشتې چې کټ شوي دي. او پکار چې نن نه موږ عزم وکړو دا خویندې ومیندې او کوم چې هلته مشران کشران ناست دي، پکار چې موږ تاسو نن عزم وکړو چې دا قرآن موږ واورېده، مثلا موږ واورېدله، د دې بارانه الله تپوس کوي. لہذا چې کوم ځای کې زموږ رشتې کمزوري دي پکار چې دا موږ جوړې کړو. او ورونه هم دي، ورېرونه هم دي، خویندې هم دي، د تره زامن هم دي، ترونه هم دي، خواله ورشو اختر را روان دی، یو خوشحاله ماحول جوړ کړو چې دا قرآن په من کې دا تبدیلي خو راولي که نه. تاسو ګورئ سکون په دې کې دی چې یو کس تاسو بدي کوي او ستاسو خبرې نه کوي، تاسو خبرې وکړئ، یقینا قسم په الله په دې کې ډېر زیات خوند دی، په دې کې ډېر زیات سکون دی چې انسان ورشو هغه څه په خیر وکړي، هغه ته ځان ښکته کړي. او په دې څوک ذلیله کېږي نه. نبی علیہ السلام فرمایي چې من تواضع لله رفعه الله، چا چې ځان ښکته کو، ځان غریب وګاڼه، ځان مسکین وګاڼه، نبی علیہ السلام فرمایل چې الله به دې اوچت کړي، عزت وله ورکړي. په دې عزت میلاویږي. تعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت او ذلت د الله په لاس کې دی، هر چا په لاس کې نه دی. که څوک دا وایي چېرې دا سړي زما غولی وکړو، سړی زما کور ته راغی او سړي ما ته ښکته خبره وکړو، دا ګندې ما ته کمزوره شي، دا کمزوري نه ده، دا ډېر لوی عزت دی که په دې باندې انسان پوهېږي. دا خو هغه سړی کولی چې الله وله غټ زړه ورکړی، دا خو هغه سړی کولی چې الله وله غټ ظرف ورکړی. بزدل سړی دا نشي کولی. د چا چې زړه نری دی، چا چې وړوکی زړی هغه دا کار نشي کولی. لہذا په دې باندې شیطان مونږ دوکه کوي. ما ته خو پښتون یې، څنګه ورځې پردي کور ته؟ هغه تا ته خبرې نه کوي، سلام نه باندې نه اچوي، او ته ورځې د هغه کور ته اوس ورځې. نو دا شیطان نه، په دې شیطان خوشحالېږي. نن به د شیطان زړه چوي انشاءالله. او پکار چې موږ خپلې رشتې وپالو. په دې رشتو کې عام طور موږ دا بارانۍ رشتې خو لا بیا هم خو په کور کې موږ د رشتو خیال خاص نه ساتو. مثلا د نګورو د خواښې چې کومه رشته ده، دغه شانتې د سخر څه کومه رشته ده،
د اندروریانو د یوریانو دا چې کومه رشتې دي موږ دا اکثر په دشمنو کې بدلي کړي دي هغوی عزتمند داسې نه ده پکار ده چې نګور دا د خپله خواښې د خپله مور وګڼي څنګه چې د خپلې مور خیال ساتي نو دا هم د دې د خاوند مور ده نو چې ته د خاوند خیال ساتي نو دا خاوند دې په دې خوشحالي ده زما د مور هم خیال وساتي نو لہذا د پردی مور خیال ساته نو ستا د مور هم خلک خیال ساتي او دا خواښې هم پکار چې د نګور دشمنه نه ګڼي دا خپله لور وګڼي نو لہذا بیا به دا معاشره ښکلي بیا به دا معاشره ښایسته وي دا به د سکون او د خوشحالو نه ډکه معاشره وي زمونږ کورونه نن سبا د غمونو نه ډکې موږ ته سکون نه وي راحت راته نه وي خوشحاله نه یو ډپریشن شکار یو همیشه لپاره کله کله موږ خفه یو پته م راته نه چې ولې خفه یم دا خفګان په دې وجه باندې چې موږ په معاشره کې موږ بغض او حسد دی موږ مینه محبت نه کوو که موږ مینه محبت یو بل ورکړو دا د زړه دا خفګان دا کینې بغضونه حسدونه دا ډپریشن او دا انزایټي دا څیزونه به زموږ نه ختم شي ډېر شه بیمارۍ به زموږ ختم شي په دې معده خرابېږي ګورې دا ټینشن هم معده خرابوي چې سړی هر ساعت کې وایي چېرې دی ګاونډي خو مې کور جوړ کړو او زه خو دې پاتې شوم دا ګاونډي مالداره شو زه غریب پاتې شوم نو لہذا په دې څیزونو باندې د انسان زندګي دا تنګېږي خپله زندګي ولې تنګو په کار چې خوشحاله زندګي تېره کړو 40 کاله 50 شپېته کاله 100 کاله عمر شو تېرېږي ختمېدو والا دی نو سړی په بنیتۍ باندې تېروي نو په ښه حالت یې ولې نه تېروي په خوشحالۍ یې ولې نه تېروي لہذا د رشتو ډېر زیات خیال ساتل پکار دی